ایماندارو د تیلو بحران ډیر شدید شو او ځان له د سیکلو غم وکړي او یا د پیادل ګرځېدو پریکټس وکړي ځکه چې د خیبر پښتونخوا کابینې اجلاس شوی دی او په هغې کې ډېرې مهمې فیصلې شوي دي. یوه پکې دا هم ده چې څومره سرکاري دفترونه دي نو هغې ته وویل شو چې تاسو به 50% کار د کور نه کوئ، یعنې دفتر ته راځئ مه چې تیل میل نه سوځېږي. ورسره چې کوم دی نو سکولونو دپاره هم طریقه کار وشو چې دوی به هم 50% کورس چې کوم دی هغه ورچوال یعنې انلاین کلاسونه به اخلي. هغې نه علاوه سرکاري چې څومره مشینري ده هغې باندې تیل بند شو سوای د پولیس ریسکیو یا داسې په نور ضروري محکمو باندې نور چې کوم دی نو افسرانو ته وویل شو چې تاسو لږ خپل کارونه کنټرول کړئ. دغې سره دا هم چې کوم ده نو صوبایي کابینې فیصله اوچته کړله چې د تیلو په حوالې سره به لږ لاس را سختۍ او لږ د سختۍ نه به چې کوم ده نو کار اخلي. دا اوس ماښام کې د پنجاب حکومت هم فیصله وکړله چې ټول تعلیمي ادارې بندې کړلې. 31 مارچ پورې به دا ټولې تعلیمي ادارې بندې وي. دا د دې دپاره چې سکولونو ته ګاډي ځي راځي ماشومان وړي راوړي هغې ته تیلو ضرورت وي نو چې دا تیل بچت شي. دارنګې اوس لږه شیبه پس به وزیر اعظم پاکستان یا شهباز شریف صاحب هم قوم ته خطاب کوي او هغه هم فیصله وکړله چې 2 میاشتې به په وزیرانو باندې تنخواه هم بندوي. د هغې پروټوکول چې کوم څومره د ګاډو انتظام دی چې په تیلو باندې ګرځېږي هغه به هم کنټرولوي. کفایت شعاري به اختیاروي یعنې سادګي به اختیاروي. دارنګې چې کومه میټنګونه کېږي د بیروکراسي یا د وزیرانو وغیره دا به زیاتتر ورچول وي. دې کې به د افسرانو تګ راتګ نه کېږي چې ګاډي تیل نه سوځوي. نو مطلب دا دی چې زموږ سره تیلو ذخیره چې کومه ده هغه بالکل ختمېدو ته ورسېدله. د رشیا نه اطلاعات راغلي و چې یو بیړۍ را روانه کړی شوې ده او تیل را روان دي، خو دغه زما نه دی خیال چې به زموږ ضرورت پوره کړي ځکه خو حکومت په هنګامي بنیادونو باندې دا اقدامات اوچت کړل او داسې ښکاري چې اختر کې به مونږ د تیلو د شدید بحران سره مخ کېږو. نو تاسو هم ځان له د خپلو سایکلو غم وکئ او یا د پیادل ګرځېدلو پریکټس چې کوم دی نو هغه شروع کړئ. او هغه خلک چې هغه ډېر لرې لرې سفر کوي ټریول کوي نو تاسو هلته خپل ځان له د اوسېدلو انتظام وکئ چې د چا لرې لرې ځایونو کې نوکریانې دي اوس تګ راتګ ستاسو به تقریبا ناممکن جوړیږي. نو لحاظه هغلته ځان له د رهایش چې کوم ده نو تاسو انتظام وکئ. یو بوره حال سره چې کوم دی د ایران د دې جنګ له وجې چې ایران امریکا اسرائیلو جنګ روان دی ټوله نړۍ مخ ده، خو په خصوصي توګه پاکستان انډیا بنګلادیش او داسې دا ملکونه چې کوم دي دا ورسره بیخي متاثره شو. او دا هم اطلاعات دي چې په دې جنګ کې د امریکې ډېر لوی نقصان معاشي وشو. 800 نه سیوا انټرسپټر چې کوم دغې میزایل دي هغه پایر کړي دي. یو میزایل 40 لک ډالر باندې کېږي نو وی چې او 7 ارب ډالر نه سیوا د امریکې نقصان وشو. داسې د 5 ارب ډالر نه سیوا د اسرائیلو نقصان وشو. داسې د عرب امارات بلډینګونه کولیپس شو او داسې د بحرین د کویت او قطر وغیره وغیره. نو چې هولي حصولي دا نقصانات مونږ را ټول کو. څومره چې پټرولو بحران راغلو په پاکستان کې هم ګراني راغله. تیل 55 روپۍ په لیټر ګران شو. د خاورو تیل 150 روپۍ تنګ چې ګران شو. نو چې دا ټول هولي سولي مونږ نقصانات را ټول کو نو داسې ویل کېږي چې د دې جنګ وسه پورې ټولې دنیا ته 100 ارب ډالر نقصان چې کوم دی نو هغه ورکو. په امریکا کې هم احتجاجونه شروع شوي دي. په ډونالډ ټرمپ شدید دباو دی او تجزیه کار دا وایي چې دا نوی چې کوم قیادت رالو د ایران سپریم لیډر چې کوم جوړ شو نو که دی سرنډر شو خو ټیک ده، خو که ده هم جنګ جاري وساتو سرنډر نشو نو د امریکې سره د اټمي هتیارو د استعمالولو نه علاوه بل اپشن پاتې کېږي نه. او ایز اټ از جاپان سره کړې وه 1945 کې په 1945 کې چې کله جاپان د امریکې په بیړو باندې حمله وکړله او سرنډر کېدل نه د امریکې سره جنګ کوو امریکې ته نقصان کېدو نو په هغه وخت کې امریکې اټم بم استعمال کړی. نو دغه بدمعاش ملک دا هم کېدی شي انپریډکټیبل دی دا سړی ډونالډ ټرمپ دا هم کېدی شي چې په ایران چېرته اټمي هتیار استعمالوي. الله دې خیر وکړي. نو دا به د ریجن تباه و برباد کی. خو به هر حال څه چې کېږي جو هغه هسې روان دي. خو تاسو د پیادل ګرځېدلو پریکټس شروع کړئ یا نوکري مو لرې لرې ده نو هغلته د خپل رهایش انتظام برابر کړئ او یا ځان له سایکل واخلئ.